الرحمن الرحیم کتاب الصلاة ارکلا چې فارغ مصنف رحمه الله د شرط صلات نه جو طهارت ته شروع کوي مشروط ته طهارت چې هغه الصلاة ده. اوس پوری بیان د مفتاح الصلاة اور اوس بیان د الصلاة ده. صلات معنی لغوی دعا ته وی نو ذکر د جز بشي او مراد به کل شي. ځکه چې په صلات کې نور اعمال سره سره بیان د دعا هم دی نو په دې لحاظ سره دیتا صلات وی. سو کوئی صلات چې دا د مصلا نه دی او مصلا ضد د مجلا دی. عربو با چې کله اسونه زغلول نو کم اس چې به مخ کې او ټولو هغه ته مجلا وي او چې کم به ورپسې شو نو دې تبه مصلا وي. نو ذکر د مشبہ به شو مراد مشبہ شو او ذکر چې مصلی اول امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی او مصلی ثانی یعنی دوم هغه امتی دی. نو مجلا پیشرفت وی مصلا ورپسې چې کمی نو هغه ته وی. سو کوئی چې دا مصلا چې دی صلات د صلوین نه دی تحریک اگر چې علماء لیکل دا خو خوان نه کوي ځکه چې دې کوم اعضاء د انسان حرکت کوي او مزه نه کوي دا خبره. غرض د صلات سره نور هغه ضرورت نشته هغه مسائل ہوتا چې صلات په معنی دعا او استغفار او رحمت تسبیح او تعلیل. غرض د صلات سره تقریب العبد الى الله بس دا یو سبب دی د انسان الله ته د نږدې کېدو. غرض د صلات چې دی هغه سره ادا د حق د خالق چې هغه تعظیم د رب دی. غرض د صلات اظهار د حقیقت د عبد دی چې هغه اظهار عجز دی. غرض د صلات تفکیر السیئات تکفیر السیئات دې سره تکفیر راځي د انسان د ګناہوں عفو راځي. ٹھیک شو. او غرض د صلات استحقاق یا حصول د قرب د الله د رحمتونو دی. د امام بخاری وی کتاب الصلاۃ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء. د امام بخاری باریکی ته وګورا باب کیف راوړي او موږ ویلو چې دا کیف د پاغه ذکر راوړي چې کوم ځکه د محدثینو اختلاف وي چې داموز چې کوم دی دا کله فرض شوی دی. سو کوئی بعد الهجرت ته خو خبره خوندور نه ده. سو کوئی قبل الهجرت ته بیا قبل الهجرت کله دی. دې کې دو اقوال مشهور دي. یو قول دا دی چې 12 کال د نبوت هجرت نه وای لکه د هجرت نه یو کال مخکې 12 کال د نبوت یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اسرا شو سفر د معراج شو پای کال کې داموز فرض شوی دی. لیکن امام زهری رحم الله فرمای او دا اکثرو نه خلاف دی. دی وی چې دا معجزه د اسرا چې وا دا د هجرت نه ډیره مخکې دا او د نبوت په 5م کال و. په نبوت 5م کال باندې و.
او دا خبره ډیره اشهر او مشهوره ده د دې وجنا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خدیجه ابي د مزونو ذکر شته ده مزونه به کول نو چې دا 12 کال شي د نبوت دغه متعلق لیکل کیږي چې یو لسم باندې شي وفات شي و بیا غي مسنګ او نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره دې لحاظ سره بهتره قول دا دی د امام زهري چې واقع د معراج چې وا نو دا په 5م کال د نبوت وا هجرت نه مخکې کنه 5م کال د نبوت او په دغه وخت کې نبی علیہ السلام الله پاک بر راغوخته او دا قول زیات مشهور دی امام بخاری مو فرض کیف فرضت الصلاه فی الاسرا فی الاسرا راو اشاره ده چې فرضیت الصلاه فی الاسرا ده اوس د اسرا تاریخ وګوره نو زیات مناسب او انسب ده چې 5م د نبوت امام بخاری چې کوم ابواب په کیف سره شروع کړي نو دا تقریبا 5م باب شو سلور باب مخکې تیر شو دای 5م باب دی کیف فرضت الصلاه فی الاسرا په دې باز دی چې دا اسرا چې اسرا او معراج دا یو شی دی نومونه دوه دي یا اسرا بیل سفر دی او معراج بیل سفر دی بعض علماء چې معراج ځان له او اسرا ځان له دا وجه دا چې بعضی محدثین وی چې اسرا په 3 ځله شوی دي یو منامن شوی دی بل روحن شوی دی او دریم روحن او جسدن شوی دی یقظتن یو قول دا دی فقط منامی دی بل قول دا دی چې فقط روحی دی او دریم قول دا دی چې دا روح اور ما اتصال الجسد یقظتن دی او دا قول اشهر انسب مشهور تر دی په دې لحاظ سره بعضی معراج ځان لري او اسرا ځان لري امام بخاری دا رائے چې کومه ده کیف فرضت الصلاه فی الاسرا اشاره چې معراج او اسرا یو دي خدامره خبره ده چې هغه سفر د پیغمبر علی السلام من مکه الی بیت المقدس تیشو کنا دیتا اسرا وی اسرا سفر د لیل ته وی کنه ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون او بیا د بیت المقدس نه الی ما شاء الله دا سفر دیته معراج وی او معراج د عروج نه عروج بلندی ته وی بیا سفر ټول بلندی سفر نو لہذا معراج او اسرا یو دی یا معراج په اعتبار د عروج دی او اسرا په اعتبار د وقوف فی الليل دی په دوه نمونه یو دی بیا دا معجزه سفر چوا اسرا چوا مشهور قول مفتابی قول دادی چې داس یقظتن بروحه و ببدنه وا او دی متعلق چې کوم روایت ذکر دی هغه ټول ضعیف دي چې کوم کې دا ذکر دی چې فقط خوب او کوم کې دا دی چې فقط روح دا ټول روایتونه کمزوري دي په دې لحاظ سره چې روحن خو هر څه د شپې خوب ګوري کړه ناز یوځه کې کله په خور کې ګرځي او کله کواټ کې ګرځي کله سواد کې ګرځي پونه شو کنه او کله کمزه کې او کله چې دنو ګلګت کې ګرځي نو خوبونه خو ګوري دا څه کمال دا څه کمال نه دی کمال خو دې ته چې یقظتن اور روحن و یقظتن بدن روح بیداری سره سره یو ځای ته لاړ چې نو دا کمال دی بیا معراج د پیغمبر من مکه الی بیت المقدس منسوسی دی بنص القرآن دی او من بیت المقدس الی ما شاء الله دا چې کوم دی په احادیث متواتره او سره ثابت دی ٹھیک شو او د حدیث متواتر باندې عمل داسي لکه نص د قران عظیم منکر کافر کیږي او یو قول دا دی چې داوم چې د قران سره ثابت دی لکه سورۃ النجم کې علماء یو رائے ده اوس په دې باسو کیف فرضت الصلاه فی الاسرا
امام بخاری دا کوشش وکړه چې اسرا او معراج یو دی خو په دې باندې د امام بخاری په دی رائے یو اعتراض دی چې ته په کتاب الانبیاء کې چې کله دا روایتونه راوړي نو تا اسرا د پاره او معراج د پاره بیل بیل وخت بابونه ذکر کړی نو هغه نه داسې معلومیږي چې استوا چې اسرا او معراج ځان لري اگر ته 548 صفحه وګوره 548 د نصف صفین رسو تا گورا باب حدیث الاسراء وقول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بیا ورپسې د باب المعراج وبي قال حدثنا عتبة بن خالد یو اسرار اور دی او یو معراج اور دی نو کې دا یو شی وین په یو باب کې ول نه ذکر کوله نو البته بیا محدثین فرمای چې دا تذکرې په دو ابواب کې د کې اشاره ده د قصې دو حصو ته یو حصہ سفلی یو حصہ علوی ده نو اسرا کې اشاره ده سفر سفلی د زمه کې تا او معراج کې اشاره ده سفر علوی آسمانی تا كيف فرضت الصلاة في الأسرى وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان بن الحرب في حديث هرقل إذا حديث هرقل دي تقريبا منغا مخيول چې سوال لزه ذکر دی دې کې مولانا زکریا صاحب لیکل دي چې دیار لزه ذکر دی نمنګو چې دې سره خو دیار لشو یو هغه سوال لشو دا خیال دی یا کاتب نه وګړبړشن شي فقال يأمرنا امر کی دا پیغمبر علیہ السلام تا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یعنی سر اشاره کی چې یا امرنا فاعل پیغمبر علیہ السلام دی بالصلاة والصدق والعفاف امر کی منتا په موز والصدق پرشتیا ویلو والعفاف خپل ځان د ګنا نه په بچ ساتلو پاک دامنه او د پاکۍ خبري پیغمبر علیہ السلام کوي نو معنا شو یا امرنا بالصلاة منگ تا امر پر مانزه کی دیزه کی او سوال پیدا کی چې امام بخاری مزاج سے دیر ناشنا دے اکثر محدثین کتاب الصلاة شروع کئی نو مواقیت و باس مخ کی کئی اوقات الصلاة مخ کی ذکر کئی اور اغین بعد چکم دن بیاد الصلاة متعلق مسائل ذکر کئی امام بخاری ټول نمخ کی فرضیت الصلاة ذکر کا او اوقات بیا دیرسو ذکر کئی فرضیت الصلاة دے ذکر کئی دا وجه صدا امام بخاری وی چې اصل شی اولا معرفت ته چې معرفت شي نو بیا معرفت کیفیت آسان دي اول خو شی په جنې کنه اصل په جنې نو اول چونکی دا معرفت اصل او معرفت شی ذکر کړي هغه نه بعد بیا باز په کیفیت باندې بکې چې هغه وخت ته یا فلان کې یا فلان کې دي قربان دتا نه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف البيت وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغه في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيده بس ٹھیک شو اکسیډنټ نه کرورو باندې گورا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک پیغمبر علیہ السلام مسئلے ته وغوږ کړي قال دے فرمایي چې فرجا عن سقف بیتی لره کړه شوا ټوکړه او حصہ د چت د کور زمانہ وانه به مکه ز په مکه کې و سبحان الله نبی علیہ السلام په خپل کور کې نو تاسو مخکې روایتو کې ویلي دي او دلته لاندې لیکي چې پیغمبر علیہ السلام په کور د ام هانی کې وو او ام هانی چې ونه د علی سیب خور وانه گویا کې د پیغمبر علیہ السلام د خور کور د تر د لور کور دا د حضرت سیب کور نو او دلته
علما ذکر کوي چې دا بیتی چې نسبت شوی دی